وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. د اسلام په احکاماتو کې او د صحیح معاشري په اصول کې یو اهم شیز دی په ناپ او طول کې د هغې د آدابو خیال ساتل چې په کومه معاشره کې ناپ او طول صحیح کېږي په دې معاشره کې به انصاف وي حقدار ته به خپل حق ملاویږي او چې کله په معاشره کې په ناپ طول کې کمی او زیاتې راغی نو دا معاشره ترقي نشي کولی دې معاشره کې امن او سکون نشي راتللی فسادات به پکې راځي. شعیب علیه السلام د الله تعالی نبی تیر شوی دی خطیب الانبیاء ورته وایي په پیغمبرانو کې لوی خطیب انتهایی فصیحه دا قوم بت پرستیم کوله شرکی کو په اعمالو کې یو ګنده عمل داو چې ناپ طول کې به کمی زیاتې کوله. شعیب علیه السلام هغوی پوه کړل یا قوم اوفوا المکیال والمیزان بالقسط زما قوم دې معنا او طول دا په انصاف سره کوي پوره کوي. دا غي غونډه تجارتي منډه ہے دا په دې باندې آباد وا غونډ کاروبار په دې وو چې ځان له شي غستونو پوره چې بل له ورکو کم به ورکو هغه په خپل دی او ته بقیت الله خیر لكم ان کنتم تعلمون. دا الله طرف ته کومه جایزه ګټه ده دا ستاسو لپاره ډیره بهتره ده که تاسو پوهیږئ. که تاسو ایماندار یا ایمان درکړي او ځان ته ایماندار وایي چې کومه جایزه ګټه الله ستاسو لپاره خیدا ډیره بهتره ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي طول او پیمانه پوره کوئ ستاسو له پکې برکت اچولی شي. چې کله پیمانه او طول صحیح کېږي په هغه رزق کې برکت وي او چې کله په دې کې کمې زیاتې راشي نو په دې قوم باندې الله تعالی مختلفې سزاګانې راوړي. هات په دې کې راشي بدامني پکې راشي بې برکتي پکې راشي داسې خلک به پکې چې د ګنټې په حساب سره به کروڑونه روپۍ ګټي خو د زړه سکون به ورته یوه لمحه هم نه وي د خوشحالۍ یوه لمحه به ورته نه میلاویږي نه به خپلو بچو سره به ناسته پوهېږي نه به خپل مور او پلار سره به ناسته پاسته باندې پوه شي نه به د خپل کور والا سره په ښکلي موډ کې خبرې وکړي د ده کور به د پریشانو ډکي د ده زندګي به د پریشانو ډکوي ځکه د ځان له چې کوم د زندګۍ اصول مقرره کړي دي هغه غلط دي. دې کور ته بچو له ګټه په دې راوړي چې د بل نه پوره واخلم کمه ورکړم. قرآن کې په دې نوم باندې مستقل صورت دی سورة المطففین په ناپ طول کې د کمی کوونکو صورت سورة التطفیف ورته وایي. د تطفیف معنی د ډېرو معمولي شیزو نو چې په ناپ طول کې څوک کمی کوي نو یو دی به څومره کوي کې معمولي شی دی او بل په دوکو دړاکو باندې چې کوم دی نو بل له ورکوي پټوي یې کله به دې کانټې راولي په هغې سره څه خپل وزن دی څه ورسره به زور نه راویشتی دی او بس همدستي کوزوي کله به د پاسه پکې راکولي کله به یې لاندې څه مقناطیس وغیره راکولي هغه به شی راکاږي مختلفې حربي دي. نو په ناپ طول کې د کمی مختلف صورتونه دي. قرآن کې الله تعالی ویل للمطففین هلاکت دی او د جهنم ویل کنده ده انتهایی خطرناکه کنده ده باقي ټول جهنم د دې کندې نه پناه غواړي
چې خدای دا کنده به مونږ کې نشته دی مونږ ته شیخ کوي نو الله وی ویلون هغه د جهنم ویل کنده ده او هلاکت دی په دواړه جهان باندې للمطففین د پاره د کمی کوونکو څوک دي الذين يتكالوا على الناس يستوفون هغه خلق چې کله د خلکو نه پیمانه اخلي یستوفون پورا اخلي ما ته دا پوره حساب په سر وته ولاړی واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون خو چې کله خلکو له پیمانه ور کوي یا وزن کې یخسرون بیا کمی کوي یا نقصان کوي یو خدا چې دا آیتونه خلق عامو لګي چې بس دکاندار دې منډه هیواله دې بناب ټول کې کمی کوي نو دا صورت دا غي باره کې وعید ذکر کوي او اصل خبره دا ده چې په دې صورت کې په یو خوې باندې رد دی په یو عادت باندې په یو مزاج باندې او په ګنده خوې باندې رد دی هغه ګنده خوې نه دی چې کله ته د بل نه خپل حق غواړې نو پوره غواړې پای کې کمی ستانه نه برداشت کیږي خو چې کله بل نه حق ورکړي بیا ستانه نه ماتي دا خوې ګنده دی او چې دا خوې په انسان کې پیدا شو نو دا دې په هر څه کې بیا کوي دغه دکاندار دې په دکاندارۍ کې دا خوې کوي دغه د سکول استاد دې په استادۍ کې دا خوې کوي دغه ډاکټر دې په ډاکټرۍ کې دا خوې کوي دغه جرګمار دې په خپل جرګه کې دا شی کوي دغه چا سره سبل سره معاملې راغلي نه پای کې دا خوې کوي نو قرآن اصل کې په دې خوې باندې رد کوي چې دا خوې خنه ده ته چې ځان له شي پورا اخلي ځان له دې پورا واخلي نو دا به مسلمان دی کنه دا بل انسان دی الله پیدا کړی دی سبل چا نه پیدا کړی نو ځان له حق پورا اخلي ته دا نیکړې واخلي دا ولي ډېر د معاشري فرق نه دی ډېر د معاشره کې ژوند تیری هغه خپل حق په سبانه اخلي نو ته چې د خپل حق د پاره څه شی ورګي هغه کړی او چې دې ورګي هغه کوټه دی سو وجه ده ځان له پورا اخلي بل له کم ورګي نو دا خوې خراب خوې دی او دا بیا موږ چې په هر څه کې فرض کې انسان دی نو دې چې ځان په بل چا دلی کنه نو دې په کې شرشایې کمې نه مني کله دوباره کې د چانه مشوره واغلی دا پلان کې څنګه سړی دی او هغه د صفاتو په خو په دې صفت کې یو خبر لګه کمزوري وکړه د طبيعت خرابي خداش خود ته وای دا پلان کې څنګه سړی دی دا بدر د خپل وی کې ها نو چې څنګه ته دا خو چې بل جما خبري پورو کی تاسو خو به بیان کې جما کی نه او زما لپاره بیان کی په دې خوشاله کې او چې ستا باره کې سو خبرې کینو ته چې بالکل سل پسلی نو چې تم د چا باره کې خبرې کې دا سل پسلو وکړه ما که څنګه کې ته ولا پاخه کې خور وباسي دا خوې ګندلې نو قرآن په دې خوې باندې رات کوي چې الذين يقتالوا على الناس يستوفون چې په بل باندې خپل ځان تلینو پوره تلی خو کته بل تلینو بیا یو سرون بیا دې کمې کوي عام طور زمون کله کې سو براشي برس کا ملما براشي یاره د پلان کې کسته او دا هغه باره کې معلومات کوو دا څنګه چلے دي هغه به دا شی برباد شروع کی چې دا هغه زنه وتا واپس کی نو کدا ستا باره کې چاته پوس کړو هغه دا ملس کړو ته په دې خوشاله وای نه زو به خفا الله دې خوشاله کړه بلم خاندان لري کنه دا بلم یارو دوست لري دا بلم کام قبیله لري دا هغه باره کې پولیس په خبرې کوي نو قرآن په دې خوې باندې رد کوي یا ناپ او تول دی نو تول په مختلفو قسمونو باندې ناپ کوم دي ته وایي چې یو خاص کاله او یو خاص وزن نه بس یو شیز دی ته وایي رادا دومره بده باندې بوجه دا یاره بده بوجه کې چې بس هر څومره شیز دا بوجه خاصو بده روپے باندې دا ناپ دی اوس بوجه پویا نه یو داسې کس چې بوجه بالکل تر خپلې ډکه کړی دا او بل دا چې بس هغه ول دا غاړه ماته کړو بیا بس د مونږ دستنه راوغسته او راګیږي کوم دام بوجه دا نو چې بوجه د بل نه اخلي تر خپلې پیمانه اخلي او چې بل ورکه نه بیا د غاړه ماته کړی دا په ناپ کې کمې ده دا څنګه
بعض شیزونه په ناف سره تعلق ساتي هغه څوک په وزن باندې نه خرڅي نه په عدد باندې خرڅي هغه بس په ناف باندې لکه کپلم خلق ناف کوي هغه د بار یو ګز دی بس نو بس خلق ویره دومره ګز راکا اوس تا ګز ورکه کړي دا نه خزنه خبره وګز کپلم او چې هغه ته بیا بل ګز باندې ناف بیا غشپک ګز کیږي نو دای ګز ورکه کړي دی دا په ناف کې کمی دی او په طول کې کمی کولو نو طول په مختلفو قسمونو باندې دی سورۃ الرحمن کې الله تعالی والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان تقریبا درې پیری د میزان ټکی راغلی دی والسماء رفعها ووضع الميزان یو بیر میزان شو ورپسې الا تطغوا في الميزان په میزان کې چې کنده زیاتې مکه د حق نتیجه ګما گئی واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان نو په درېمه بیا باندې بیا وی چې په میزان کې ګورې کمې مکوي عالمان لیکي وی تل بدرې قسمه ده یو عام تل د کوم باندې چې موږ تاسو تلل کوو یا نو سواله یا وسره کانه کې دی ها یو دک تللا بل د عقل تللا بل د شریعت تللا د شرع تللا نو په دې دریو مالو ټول کې با کمې او زیاتې نه کوي چې کوم عامه تل د موږ تاسو په خپل کاروبار چلو او د هر کس هغه سره واسطه راځي یو سره غریب دی او کماندار خدانا په ټول سره په واسطه خامخا راځي یا به شیخ خرسي یا به شیخ اخلي نو نه خرصول بغیر د ناپوتون نه کیږي او نه غسل بغیر د ناپوتون نه کیږي نو دا انتهایی اهمه مسله د اسلام ځکه دې سره د هر چا واسطه راځي بعض احکامات داسې چې هغه سره د هر چا واسطه نه راځي لکه حج د اسلام حکم دی او د غریب سړي د حق سره سویمه ده د سره ځان لږه کې ثوابه د تو کرای نشته دی نو هغه د سعودي عرب کرای به کوم نه راشي نو دا هغه سره واسطه نه راځي خو نه ټول داسې شی د غریب نه غریب سړي سره واسطه راځي یو دغه نه په ټول دی پدې کې کمې کول ځان لږه کې جهنم کې کاند تیار دي نبی علیہ السلام فرمایي چې په ناپ ټول کې کمې کوي دیو په جهنم کې پتا سيزه کې پروتي یو خوابتیم د اور غري او بل خوابتیم د اور غري ځکه د ټول دوه چاغلي نو ته په دې چاغلو کې ځکه کمې زیاتې کړې ده نو بس وست یو خوام د اور غر دی او بل خوام د اور غر دی هغه نه کمې کې نه زیاتې کوي نو په دک کتل کې کمې او زیاتې نه ده پکار زموږ د شریعت تللا چې شریعت کوم خبره په کم طول باندې تللې ده آباد کا شانتی د شریعت په تل کې به کمی او زیاتې نه کوي د شریعت په تل کې کمی نه ده چې شریعت یو حکم ته فرض ویلې ته دا سنت دی شریعت وته واجب ویلې ته مونږ دا مستحب دی یاره کوودي کو نو ثواب ده بګي کوودي نه کنو الله پاک نه پکېږي دا دومره خبره نه ده الان کی غټه خبره وته ورکه یا ی ولا خبره مستحبات سره تعلق ساتي چې په کولو کې ثواب دی او په نه کولو کې ګناه نشته یا مباح کدي وکړو ټیک تا کدي ورکړو ټیک تا دغه دومره اوچته کې د فرض نه اوچته کې ها لکه بعضې مسلې زموږ په علاقو کې چلیږي سم زور ولا خلک ورکوي ښه یاروي دا پلان کې ناس وګورو قبلې ته خپې وځولې وي نو قبلې ته خپې وځولې وي دا ته دومره لوی ګناه ګڼې چې سلام پې نه کوي او دا خنزیر نه دی ګورو ناسو قبلې ته نو قبلې ته خپې وځول صرف بې ادبي د قبلې نه او دې واجه کې په سود کې مبتلا دی هغه نه ویني دیوغه په حرامو کې مبتلا دی غنی ویني تنخواه حرامه ده چې په کوم ځای کې اوسي هغه په حرامه باندې قبضه کړی دی چې کوم پیداوار ول د پټینه راځي هغه د خوري سني ولېده یا د تربوري سني ولېده نو هغه ته خیال نه دی او قبلې ته خپې پرې کړلې نو چې کوم اصل شیز دی غیر ورشه نو دام بنا په ټول کې کمې دی شریعت چې کوم دی یو شی حرام کړی دی حرام نه ګڼي او یو شی مباح کړی دی مستحب کړی دی هغه د حرام او د فرض مرتبه رسول دی
نو الله تدعو فی المیزان د شریعت په تله کې د حد نه تجاوز مکوئ. درېمه د عقل تله ده، په دې کې کمې او زیاتې مکوئ. بعضې خبرې په عقل باندې تللی شي، څوک څه خبر وکړي نو چې عقلمند د ځان له خبر باندې پوه شي چې په دې خبره کې څومره وزن دی. مونږ سره یې پلان کې چې دې کنه ډېرې درنې خبرې دي، نو دا تا چې د پچاپلي کې وتلې چې درنې وي دا عقل خاوند په دې پوهېږي که نه. او کله کله مونږ دا پلان کې نه دی ډېره سپوره خولۍ ده، ډېره سپکه خولۍ ده، ډېره سپکه خولۍ وخوځوله، نو دا د کوم ځای نه پته لګي دا خوله سپکه ده درنه ده، نو دا عقل کوي که نه. نو د عقل په طول کې هم کمې او زیاتې مه کوئ، عقل صحیح استعمال کړئ، بې ځایه مه استعمالوئ. یو ځای د عقل د استعمالولو نه دی استعمالی، نو دا هم ته د عقل تلې سره زیاتې کوي. یو اسلامي حکم دی، الله پاک وایي چې دا کار داسې کوه، اوس به دا د عقل په تله باندې نه تلې، دا د شریعت تله ده، هغې د فرضان نه تله ده. دی ویل زما عقل یې نه مني، ستا د څلورو نو عقل دی دا به څه ومني؟ دا عقل دی چې د اسلام یو حکم دی او دی نه مني. نو که عقل ډېر قیمتي شي خو اسلامي احکامات په دې نه تلې چې که ستا عقل ومنله ټیک ده، که ویې نه منله بیا ټیک نه ده. زرګرانو سره تلې څومره ښایسته وي که نه، څومره ښکلې ښکاري، خو که اوس ته وایې چې نه دا د زرګر دا تله ده او ښکلې د شیشو په شوکیس کې هم بنده ده او ډېره ښایسته ده، زه به د کلو دا پورې تلم. هغه زرګر بیا څو څپېړې هم وایي راشللې بیا د کلو دپاره ده. په هغې خلک سونه تلي، چاندي پې تلي، نور شیزونه پې تلي، زعفران پې تلي، په یو خلک کلو بوره او چیني او غوړي نه تلي، نو د هغې دپاره به ځان نه تلي. نو دکه مثال د عقل دی، که دې ډېر ښه دی خو په ده باندې به د شریعت احکام تلې نه چې که ده ومنل ټیک ده، که ده ونه منل بیا زه نه منم. بل عقل به د دې ټول به داسې کوي چې د هر سړي ځان له ځان له مرتبه ده په معاشره کې. الله تعالی خپل بندګان ټول یو شان نه دي پیدا کړي. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، الله تعالی بندګانو کې مختلفو درجو ولا خلق پیدا کړي دي. یو کور دی د یو مور او پلار نه پیدا ونه دي، په دې کې مرتبې دي. یو مشر دی نو بل منځنی دی نو بل کشر دی، بیا په دې کې چې دا کشرې نه هوښیار دی د مشري په نسبت باندې، نو اگر چې په عمر دا بل مشر دی خو په عقل باندې دی مشر دی، نو چې یو خبره په کور کې وشي نو بیا به ته ګورې دا کشري هوښیار دی، دی په خبره پوهېږي، د ده دا به منې، د مشر هغه بیا نه منې. خو چې کله په دې شیزونو کې کمې او زیاتې راغې نو غونډه معاشره تباه کېږي، غونډ قومونه تباه کېږي. د شعیب علیه السلام قوم الله تعالی په دې تباه کړی و چې عقل یې بې ځایه استعمالو، د شریعت تله یې چې کوي بې ځایه استعمالوله، او عام چې کوم ناف ټول د زمونږ د تللو هغې کې هم کمې زیاتې کو، نو الله تعالی پې د اور باران راوړو، الله پې زلزله راوستله، فرښتې پې چغه وواله، الله تباه کړ. نو عقل به بې ځایه نه استعمالوي. زمون مصیبت دار چې ټول سیستم زمون خراب دی، او مونږ د شریعت تله بې ځایه استعمالو، او عامه تله کې کمې زیاتې کوو. که پېټرول پمپ ته ورشي نو لیټر به یو مرې هغه به زه تا باندې نسې خرڅوي چې بس په دې سلنډر کې مې نسې رالی دې پیسې به راکوې، که ټیکۍ ته شی لږ تللی دی که ډېر تللی دی، نو دا هم په تله کې زیاتې دی. که ډاکټر له ورشي په طرف کې به ترمامیټر کېږي چې روب باسي لکه ستا خو ډېره هغې ته بد کېږي ستا ته به یم نه، نو دا ټول د غلط وکړو. بیا دلته کې په یو ګولۍ ټیک کېږي، دیوی دا څومره اصلو کې دا کپړو والا راځي مال په باسل غواړي، نو دا هم دلته کې په ټول کې زیاتې وکړو. دی په یو ګولۍ ټیک کېدو پنځې ورته ولیکلې، په یو قسمه دوایۍ ټیک کېدو شپږ قسمې ورته ولیکلې، دا زیاتې دی. دغه شان ورپسې ورځه، هره محکمه داسې ده، هره اداره ګوره، بل چې کله په برتیانې کېږي نو یو کس به ښه قابل وي، په خبره به هم پوهېږي، تعلیم کې به هم مخکې هوښیار به هم تکړه به وي، خو دا غریب د صرف جرمېدا دی، او د ده جرم دا دی چې سفارشي ورسره نشته دی، او دا بل د زناور په شانتې دی،
د ده په سفارش کې یو لوی سړی راغلی دی او دی لږ مالداره دی نو وي دې به واخلو نو دې بل خو د سره تپوس وکړي چې دا پاتې کړو نو دا تا په ټول کې جګې کمې وکړه چې کوم وزني والي سپک کو او چې کوم سپک والي وزني کو نو دا د تباهۍ سبب دی په دې دنیا هم تباه ده وګوره چې څومره برتیانې د افسرانو دي که د سپایانو دي او که د عامو خلکو دي دا چې په سپارښتونو شوي اداره تباه شوې ده او چې کله په اداره کې وزن کېږي طول کېږي سړی تللی شي او بیا اداره کې اخیستی شي دا اداره به چېرته هم نقصان نه کوي نو چې ادارې سمې دي ملک به سم رواني او چې دا ناپ طول غلط کېږي ادارې به تباهي ښه نو ملک به هم تباهي خو زموږ سیسټم ټول الټه روان دی د کلي یو سړی وي معزز سړی چې دی په کلي کې یو خبر وکړي نو ټول کلي ورته مخ نه راګرځوي یاره وي دا پلان کې جسې ویلي دي دا پلان کې مشر ویلي دي د ته د خبرې د پاسه پورې خبره ټول ځان تباه کړي دي نو یو سړی دومره وزنداره دی چې ټول کله خلک هغه سره نه تلي دا وزني دی خو چې کله زمونږ او ستاسو کوم سیاسي نظام دی هغه راشي نو دا دروند سړی چې کله ورسره نه تللی کېږي دی او یو ښځه دواړه په یو وزن تللی کېږي د ایمان ویلا کوم نومونه چې موږ ورکوو دا هغوی تلي کې شمار یې نو یو د کلي یو عزتمن سړی تللی دی یو دروند سړی تللی دی تعلیم یافته هوښیاره دینداره عالم سړی تللی دی چې داسې شي له مخه روبغو او بلې غاړې ته چکلې یوې ښځې روبغو د دې دواړو وزن یو دی د دې دواړو یو وزن دی نو زموږ ټول سیسټم په ناپتول کې کمې زیاتې کوي دومره دروند سړی ته ښځې سره وتلو دومره دروند سړی ته چې که یو داسې کس سره وتلو چې د هغه عقل هم نشته صرف بوټې شته دی نو چې د ملک نظام داسې روان شو نو دا ملک به ترقي وکړي والله بالله تالله که په دې نظام باندې ملک ترقي وکړي دا بنیاد غلط روان دی ته کسان قتله ستا ملک به سم رواني سیاسي نظام باندې هم سم رواني خو موږ خو صرف مارچې لګو رالګو او یو دوه کسان په لار روان دي چې نشیان دو کپړې ګنده منده وي نو چا ورته ویل که دومره ستا مو د جامو نشته بدلې کوي هغوی نو یره کوي ټوکې نه شي نو څه چل کوو یو بل سره بدلې کوي یو خپله بل له ورکړه بل بله ورکړي بدله نو زموږ سیسټم دغه دی ښه چې کله موږ د یو سیاسي لیډر نه تنګ شو نو هغه راله بدل کړي چې کوم 15 کاله مخکې نو اوس 15 کاله پس هغه بیا راغلي نو یو بل سره لکه د بوډریانو مو جامې بدلو را بدلو پرون چې کوم غلو هغه امیر المؤمنین دی بیا اعصاب ته بالکل صفا هیڅ نشته د هغه لوی شاندار استقبال کېږي او هلته به مسلمان باندې اور ورېږي د مسلمان ماشومانې جینکې او هلکان نارینه او زنانه حیادارې هغه په هسپتالونو کې بمدارو کې بربنډې پرتې دي او دې چې راغی نو خپل مظلومیت یې بیان کړ وی چې زه ګرفتارولم دا چلو شو زما لورې ګرفتارو داسې وشوله خدای دې خوشحاله کړه ته امیر المؤمنین خیره سره او راځي به که اخري 15 کاله حکومت به اوس ته کوې نو ته د مسلمان خبره وکړه چې زموږ د مسلمان سره فلسطین کې دا ظلم شروع دی د هغې تپوس به کول غواړي نو تا د مریم نواز کیسه شروع کړه په تقریر کې چې د دې په سترګو کې اوښکې وي او ما چې ماله ملاقات وکړې ملاقات یې نه کړو او مریم بیټي کته مریم بیټي بره دا به زموږ سبا له مشري ښه نو دا لږ تلل غواړي چې دله په دغه ځای کې دا خبره پکار وه او که دله د فلسطین د خور کیسه بیان وه پکار وه د فلسطین د لور قصه وکړه د خپلې لور قصه مه کوه ستا لور خو چې کوي پوره حکومت وکړو ای پوره پارټي وچلوله ماضي چرچې یې وکړلې چې کومې سره ظلم کېږي د هغې حق بیان کړه د هغې لپاره خوله وخوځوه نو چې کله زموږ ناف ټول صحیح شي که نه یو ملګري ویري په ناف ټول باندې تپوس په نا غریب دغه نه ته ناف ټول وایي چې د کلو بورې صحیح ناف کړه دا بله ناف کړه نو د ناف ټول تقریر داسې لږ د ویښه راغېستل پکار دي ښه هره سړی تلل پکار دي هره خبره تلل پکار دي هر کس تلل پکار دي یا به زموږ دنیا هم صحیح شي آخرت به هم صحیح شي الله رب العالمین دې موږ تاسو د شریع امور پابند کړي الله دې موږ په د شریعت کمې زیاتې هم نه پیدا کړي الله دې زموږ عقل هم صحیح استعمال کړي الله دې زموږ ټول نظام صحیح کړي اللهم صل وسلم